أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. یو شی څه قرآن مجید ډیر زیات تاکید وکړی دی، لکه لمانځه په شانته یا روژې په شانته یا حج په شانته یا نورو خبیو په شانته څه هغه زیات تاکید شوی دی او د یو مسلمان د متقي او د پرهیزګار انسان نښې ګڼلې دي. هغه دا دی چې هغه سره د غرباو، د فقراو، د مساکینو، د هغو کسانو چې هغه سوال کوي، لاس اوږدوي، محرومین دي او مستضعف دي، کمزوري دي، هغوی سره مدد، تعاون، خصوصا مالی تعاون چې هغه انتهایی ضروري دی. قرآن دی حواله سره دغه د پورې یایي چې هغه کسان چې خدای لاره کې خرچه کوي، انفاق کوي او هغوی چې دی هغه خرچه کومه کوي یا انفاق کوي، هغه کې ریا نه وي، هغه کې د هغه فقیر اذیت نه وي، خدای پاره وي، نه دي ته اجر به رب ورکوي او دې زندګۍ کې به خوف و حزن نه وي، ډار به نه وي. و هغه نه علاوه د متقي انسان نښ که هم سوره بقره کې ښیلی شوي دی چې هغه دغه دی چې ومما رزقناهم ینفقون، چې څه خدای ورکړي هغه خدای لاره کې ورکړي. نو بله ځای ما دې حوالې سره عرض وکړلو، پوسټ ما کړی و چې تاسو سترګې وغړوئ چې دغه وخت کې د ژمي موسم کې انتهایی مشکلات دغه دي چې ډېرو کسانو ته یا لرګیو مسله ده یا مثلا بلین، جرسۍ وغیره. نو اگر شی ډیرو کسانو دی حواله سره ډیر شی نه دسترخوان امام حسن مشتبه حال ته راوړو، خو بیا نه هونه کې برابر دی. زه داسې یم چې تاسو کوشش وکړئ دسترخوان امام حسن مشتبه حال ته څومره زر وي چې چی راوړی شي، بلین وي، جرسۍ وي، کوټ وي. ما عرض ته وکړو چې میلو سر دی، داسې نور کلي دي چې هغه هلته ډېر مشکلات دي، ملا باغ دی، دردرد دی، کیڼکۍ دی، وزې کلی دی، ببلاک دی، رجو میله د ما خیال دغه شی ځایونه دي چې که تاسې هلته لاړ شئ، اول خو زه داسې ته یم چې خپله ویزټ وکړئ. تاسې یا پروردګار لطف د کرم دی چې دغې علاقې خلکو کې د جذبه شته، او که تاسې خپله لاړ شئ هغه ځایونه وکسئ، ما ته یقین دی چې کیدای شي تاسو ته خوب رانه شي. څو وخته مخکې چې مو میلو سر ته لاړو، ما سره ملګري وو، هغوی بیخي ژړا ته راغلي وو چې هغوی کوم حالات ما لیدو، بوټانې په بوټانو نه، جامې په جامو نه، بلینونه نه، ویل هغه غربت دی هلته، چې شته نه، روزګار یې نشته دی، بس همدا مال وڅیرئ، څه دغو سره گذره کوي. نو خپل وس مطابق داسې نه دی چې خامخا ټیک دی کار مې کیا، غربت شته دی، مهنګای یا دی، ملک کوم دیوال یې شوی دی، حالات سنگین دی، هر خونه مشکلات سر برو دی. خب بیا که سوره واسوی قرآن آیه دی چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. امامین متقی انسان نخ کده دی چې باوجه چې خپلا مجبور دی، خپلا تکلیف کې دی، اشیو ته ضرورت اشته، خو بیا یې بل ځان باندې مقدم کوي، بل ځان مخکې کوي. لکه احد جنګ کې چې هغه څو کسانو لوېدلي، یا تبوک جنګ کې چې اوبه ورته وړلې چې نه بل ورور ته بل ورور ته اوبه یې وانه ټوله شهیدان شول. نو دغه وخت کې واقعا ما ته یې بلین ضرورت شته، ما ته یې کوټ ضرورت شته، ما ته یې بوټان، خو که ما سره دوه جوړه دي یو جوړ ته نه لرې کوم، خیر دی کوم استعمال دی هغه یا څه پروا نه کوي. چې دغو خلکو نه موږ تاسې پام وکړو چې یو داسې ټرینډ یې موږ دغې علاقې کې وچلېږي، یو داسې کمیونټي مو مضبوطه شي چې بیا یې مو دا سړی مجبور نشي سوال ته او مخام شپه ښه وکړي. او بل یو شی بله مد نظر وي چې دا زه ډېر سوچ ورباندې کوم، ما ته خپله بچی لور شي یا زوی راشي چې ابو یا ډیډ یا څه الفاظ استعمالوي، هغه ما ته بلین ضرورت دی، تا ته خوبه نه رسي، تی سړک یې نشي لیدی. همداسې پکار دی خپل وس مطابق میلاد کې وي، دغه علاقو کې خصوصا د بارډر علاقې والا دا واقعا مشکلات سر برو دي. یو ریکویسټ یا التماس زه ته کوم چې خپل بحث مطابق څومره کوه شي. البته یوسف لالیه د حوالې سره لګیا دی چې زه هغه ته خراج تحسین، خراج عقیدت ورکوم، دولس هغه ته مسلام کوو چې هغه د حوالې سره واقعا شانه بشانه لګیا دی چې موږ غواړو چې هغه یې د ټیم کې دی، هغه یې مو ملګری کو، ویلې هغه ګرځېدلی سړی دی، هغه د غرباو سره مدد کوي، فقراو سره ساړه موسم کې بازار کې هغه غریب سر وي، خدای هغه توفیقاتو کې اضافه وکړي. تاسې دا سامان که دسترخوان امام حسن مشتبه حال ته راټول کو، نیمه ورځ به مو ته خوښه کو چې دا اول لکو ته مو اندغه ساړه موسم کې کم ټیم کې ورسو. زه خدای یم چې دوه درې ورځې نه زیات وخت په مخه لوی د شپې ورځې د ورمنې زهرا د ولادت شپې ورځې وي، د شهادت ورځې وي، هغې بي بي په نامې بیا تاسې څه دی کم از کم خپله حساب وکړي. ورچوي وخت د دغه نن الحمدلله رب العالمین.